ستاسو پاسپورټ خو بلیک لسټ شوی نه دی. که ته به بهر ملک کې نو ستا پاسپورټ هم بلاک کېدی شي، او که ته به پاکستان کې نو هم ستا پاسپورټ چې دی دا بلاک کېدی شي. او که ته د نوې ویزې کوشش کوې تا ته به دا پته نه وي چې زما پاسپورټ چې دی دا بلاک شوی دی. تا ته به ویزه هم ولګي، ته به ټکټ هم راواخلې او د ایرپورټ نه چې دی دغه شان دی به ته راواپس شي، نو ستا هر سره چې دی دا به ضایع شي. نو په دې باندې تاسو لږ ځان پوه کړئ. د پکار دی چې پاسپورټ د څه د وجې نه بلیک لسټ کېږي. د دې نه مخکې موږ په دې قانون باندې چې دا خبره کړې وه تاسو ته یې ویلو مو چې د حکومت د طرفه دا قانون جوړ شوی دی چې ستاسو پاسپورټ چې دی دا به بلیک لسټ کېږي. نو په دې کې ځینې کسان دي د هغو پاسپورټونه بلیک لسټ شوي دي، هغه غلطي کړې ده او هغه په هغې ډبره باندې چې دی ځان له ویزه او هر سره وکړي او دوی ته دا پته نه لګي زموږ پاسپورټ چې دی دا بلیک لسټ شوی دی. نو د هغې د وجې نه د هغو ویزه هم خرابه شي او ټکټ چې دی دا هم خراب شي. ځینې کسان به چې ایجنسۍ والو ته پته لګي یا پلاني ته پته لګي، نو دغه شانتې زما نه مخکې د یو کس واقعیت چې دا دغه شانتې راغلی د هغه ویزه هم خرابه شوې ده او ټکټ چې دی دا هم خراب شوی دی. د ایرپورټ نه یې دغه شانتې واپسي چې دی دا رالېږلی دی چې ستا پاسپورټ چې دی دا بلیک لسټ شوی دی. دا بلیک لسټ چې دی دا د څه د وجې نه کېږي؟ دا د دې د وجې نه کېږي تاسو چې کومې غلطیانې کوئ. تاسو به کتلی چې په سعودي عرب کې یا په دغه شان په دوبۍ کې یا په دې نورو ملکونو کې ځینې کسان چې دی د یوروپ کوشش کوي، نو کم کسان چې یوروپ ته ځي او دغه کسان راواپس شو د دغې کسانو پاسپورټ چې دی دا هم بلیک لسټ کېږي. کم چې د یوروپ د تلو کوشش کوي یا ډنکیانې لګوي او هلته کې ځي او دغه راواپس رالل، نو د دې نه ګوتې ولګي د دې پاسپورټ چې دی دا بلیک لسټ شي. خو ځینې کسان په سعودي کې دي، په دوبۍ کې دي، دغه شان دي په عربو کې چې دی په دې کې دي، نو د هغې کسانو پاسپورټونه چې دي دا هم بلیک لسټ کېدی شي چې کله تاسو د هغې ملک نه ډیپورټ کې راویولېږي یا تاسو هلته کې ستاسو چې کومه ویزه ده او هغه ویزه چې د هغه تاسو ونه ساتئ او هلته کې په غلا باندې اوسېږئ یا په عمره باندې لاړ شئ او هلته کې په غلا باندې اوسېږئ، دغه شان دي په ویزټ باندې یو ملک ته لاړ شئ او هلته کې په غلا باندې اوسېږئ او هلته کې یې ونیسي او دلته کې پاکستان ته یې راولېږي. چې پاکستان ته یې راولېږلی نو دلته کې به ستاسو پاسپورټ چې دی دا به بلیک لسټ چې دی دا به هغې ته ور اچولی کېږي. دا د حکومت د طرفه چې دی دا قانون جوړ شوی په دې باندې موږ ویډیو کړې وه، خو ځینې کسانو هغه ویډیو نه وه کتلې. تاسو دا ویډیو راوړئ دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته ورسېږي. کله چې ستاسو پاسپورټ بلیک لسټ شو نو د هغې نه وروسته بیا تاسو بهر ملک ته چې دی دا نشئ تللی. د څه له وجې نه نشئ تللی؟ ځکه چې ستاسو پاسپورټ باندې د بلیک لسټ سټیمپ چې دی دا پرې لګېدلی، تاسو ته ښکارېږي نو په کمپیوټر کې پرې لګېدلی. نو کله چې تاسو ویزه ولګوئ ایرپورټ ته لاړ شئ هلته کې وګوري نو ستاسو پاسپورټ چې دی بلیک لسټ شي، نو د هغې د وجې نه ستاسو ټکټ هم خراب شي، ستاسو ویزه چې ده هغه هم خرابه شي. دغه شانتې دا پاسپورټ چې بلیک لسټ نو دا د 15 کالو لپاره 15 کاله چې دی په دې باندې ته بهر ملک ته چې دی دا نشئ تللی. نو کم کسان چې په دغې طریقو باندې ملک ته راغلي او د هغو پاسپورټونه بلیک شوي نو لاول د خپل معلومات وکړي چې زموږ پاسپورټ بلاک دی که کولاو دی. که کولاو وي نو حل وځئ، داسې نه چې ستاسو پاسپورټ بلاک او تاسو دغه هر سره وکئ، نو د دې سره به ستاسو وخت او پیسې چې دي دا به دواړه ضایع. تاسو به د ویزې لپاره منډې ترډې کوئ، خو کله چې لاړ شئ ایرپورټ ته نو تاسو به د ایرپورټ نه چې دی دا راواپس کوئ.